ابواب المظالم والقصاص دی باب کې مظالم د خای ظلمونو متعلق قصاص وغیرہ په باره کې خبرې خای. باب فی المظالم دا و د په بیان دي ظلمونو کولی کې ندرستګۍ کول ندرستی کرنا صحیح دا غلط کورو کې والغصب شونه په زور چې واخلي هغه تایل شي صحیح دا غصب څه معنی د شونه په زور شون رخالي بس بیا ورکاوی نه دي ته غصب نه شي. وقال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. توسو الله متعلق دا ګمانونه کوي تما کو دی الله متعلق دا خیال ګمان ساغه دي ظالم خلکو اعمالنا بخبر ده انما نؤخرهم دا خلکو ته امور ټیمر کو لک ټیمر کو څه پوي بشي دا مور استکول یوم من د سیوريز د پر تشخص فيه الابصار څا کی سترګي آکی باقی پورته پتی کیږي صحیح ده پورته ورګي سترګي چشي آکی باقی پوتی صحیح ده کولو مهتوعين سرونه به ټټوي یعنی مقنعی رؤوسهم یا سرونه به اوچات وي صحیح ده ای رافع رؤوسهم څه کله سړی وته سر پورته پوتی شي سترګي آکی باقی چنګي پوتی شي کنه خلیا کولو پوتی شي دا ډیر د هیبت او روب له حالات وي. المقنع والمقمح واحد يدود وړيو کې و معنا ده. لا يرتد اليهم طرفهم يدو بسترګي سره واپس نشي بیا بيزویا بشي و افئدتهم هوا زلونه به پاوشي زلونه به پاوشي و معنا خوشالۍ تل شي کنه بل د زړه د پاوشي معنا حواس باخته شي ور پر د خاطو شي زړه د بکبو شي. اي لا عقول لهم كلنا بكور فريدي وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب خلق وډر کدي د سیوريز نه صدقي به تعذب رسي په يقول الذين ظلموا د ظالم خالصي دا برکیای څ ربنا اخرنا خدای په کلا غونی مت ټیم نور راکای لا اجل قریب ینجدی ټیم پر ټیم راکلا غونی نجيب دعوتک تو دوتنا ممنو سیدا ایتو لکم خبر دیغه قبل ونتبع الرسل او دی پیغمبرونو اتباع باکو خبره ست خبره شي ته کی د ټیم تیر شو کنه پټاخې نه یوري ګولې وز بیا رو پس کیږي تپکنه الى قوله ان الله عزيز ذو انتقام الله زبردست تبادلی خستون کده. وقال مجاهد رحم الله مهطعين مناده مدمني النظر یومخه بسترګي نیولې سترګي سړی یومخه څه کولو پودي شته کمر شول کله کله سړی ډانګ شي کنه پخه گزاره سره ولګي به سترګي کولويږي کنه بیا رپول نشي بس یومخه کولو پودي شي خالص سره ډانګ شو ده. ويقال مسرعين الشي. باب قصاص المظالم چود سره څنګه کړي ماغه شیطان ما سره قصاص خالي دا څنګه مساله ده قصاص وزره دي ته نشل سړی قاتل کی چود نه غوخ موت کو غوخ متوالی کې څه بدلا ده چود نه جبا کاټ کدي بدل کې شکای چود نه لوس موت کو شبه کې دا غشون ته خایم د نور ډیر دي همدا شیطان اخرت کې سړی د تو سره دنیا کې ظلم کړه دا غد نه شو نه خستلو بدلا دا سړی په اخرت کې روشي خدای په کدي متکان را کړو لیا پلیا خدای په کدي سړی دی مو وینه به ولي خدای په کدي دی سړی مو عزت ویاله وګانا هغه د نبی نه کوي غوړیم دی پادلې کې. وبي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار کله سم مسلمانان دی ور نه خلاص شي نو حبسوا بقنطره بين الجنه والنار نو دوبه د جنت او جهنم مانس کی یو پال دا کنه ماغه باندې به بان کړل شي قنطره ټکایل شي قنطرایل شي سیدا ډیر مولتل شي قنطراندیزي کې مرادونه شده پس غا پال د غتل شي جسر ته سیدا فتقاصون مظالم اغه ظلمون ولا بدالی بو یو بلنا چوکاو کوي یو بلنا بیرخلی كانت بينهم في الدنيا صدو دي دنیا مانس کی وی سیدا یو بل نه بد خپل ظلم د خپل شی بدلا برخلی پریګه دی بنا گریوان ته بلوس ورچي ار سړای بلتا نو چوک د دنیا کې د سی بیغاور نشي سره کا بس د دنیا دی مونږ کده زبې خورن سیدا نه چا سره د دومره غنی بات کړي مفیونه وغوړه حتی اذا ما نقو کله سدو سا پوکړل شي سیدا او جدا جدا کړی شي کومر کې غندن دی بل طرف ته شي کومر کې صفه خلق دی بل طرف ته شي وهذبوا او دی ګناهونو نه خلاص کړل شي سیدا ودین لهم بدخول الجنه اغه نه بعد وته دی جنت داخلي دی حکم وشي جزات وشي کني وره پرې وی لوړ وي سیدا فوالذي نفس محمد بيده پیغمبر څنګه قسم خو دغه ذات قسم سي دغه په لاس کې دی پیغمبر سودا
روح ته لاحدهم بمسکنه فی الجنه ساغو کې یو سړی د خپل جنت ولا کور به داسې پیژندي ادل بمسکنه کانه په دنیا لکه دوره دنیا کې نه پیژندل سیده خپل کور ته دوره سیده روانې ماغزي کې خطا کېږي ونه خپل بنګلې ته خطر نوازي سیده لکه دنیا کې سړی په خپل کور باندې زیات عدل وي پوي وي کنه زیات عریف وي د شیطان دینه زیات پوي وقال انس رحمه الله علیه بن وقال انس بن محمد قال حدثنا شیبان عن قتاده قال حدثنا بالمتوكل باب قول الله تعالى الا لعنه الله على الظالمين سدي خدای لعنت په ظالمانو باندې وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام قال حدثني قتاده عن صفوان بن محرز المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر يسزي ابن عمر سيفسر روان ما اخذ بيده لوس مني ولو اذا عرض رجل يسلم اخي ترغلو قال قلت كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى تو د پیغمبر سره دی گفتگو په باره کې څوري د لسپټه گفتگو چا سره کې نجوا معنا سرګوشي کرنا چا سره غي کی خبري کوي سیدا چې قیامت رضی الله یې سړی بروغړي اثر بغي کی خبري وکي فقال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما پیغمبر سم نور دي ان الله يدني المؤمن الله به مسلمان سړی نږدې کی ځان ته فيزو عليه كنفه د خپل وزر په کې دی وزر مراد شری بس دی الله شون سره څنګه مناسب وي مراد شو باندې د سیغات سکی دی ولا ويستره پټ به کې په یقول وتی ستعرف ذنب کذا خپل کې ټیم له ګونه پیژنستو کړي وا اتعرف ذنب کذا د سې ګونه د کړي په یقول عبس نعم نعم اے رب حتى قرره بذنوبه الله بدینه د ټولو ګناونه اقرار واخلي چې تا دا ګناونه کړي غچ بالکل می کړي خدای پاک زه خطا بایم بس ورا فی نفسي دي کې د بزړه کې دسي ولګي انه هلك سبز د خطا باده قال الله بتو فرمای چې ما خپا کیږي سترتها عليك في الدنيا دنیا کې مدا ګناونه ته باندې پټ کړیو کنه چاته مې تو ساتر نو را منټ کړه انا اغفر لك اليوم نن دې ته مفکاو هم فيعطى كتاب حسناته دي ته بدینه کای ولا رجستر وړي کول شي سیدا واما الكافرون والمنافقون کبه کافر او منافق خلقي فيقول الاشهاد سمره موجوده خلق ویل تک نبيان ملائکه و غیره شو کنه دا بطول ویس هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين صدا ما خلق دی خدای باندې درویخ تړلو کنه نه دی خدای لعنت دی په درویش جنو خلکو ظالمانه باندې سدو دا ظلم کړه دنه کټول نازم ظلم دای خدای نه منلو سیده باب لا يظلم المسلم المسلم یم مسلمان و بن مسلمان من ظلمانه کوي ولا يسلمه چته بنفرګه دی سیده ولا يسلمه سمانا د مسلمان و بیچوک نه پرېګه د حال ور باندې ظلمونه شروع کی کافر خلق سیدا او دوته ګوري غریب بس خلق وای ټکای وبي قال حدثني يحيى بن بكر قال حدثنا علي عن عقيل عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم مسلمان دی مسلمان سړی ورور د عقیده په اعتبار سره د دین په اعتبار سره سیدا لا يظلمه ظلم بو سره نه کی ولا يسلمه چولس د پرګدیانه څخه خالو سره ظلم کوي ومن کان بحاجت اخیه کوم سره د بل مسلمان په حاجت کې اختاوي کان الله بحاجته الله دی ولا حاجات کې اختاوي منا دي ته پوره کوي ومن فرج عن مسلم كربه کوم سره د بل مسلمان نه تکلیف لري کی مصیبت لري کی فرج الله عنه كربه الله به سړی نه تکلیف لري کی من قربات یوم القیامه د قیامت له تکلیفونو نه ومن ستر مسلما کوي سره بل مسلمان باندې پردا وچي ستره الله يوم القيامه الله به قیامت ورځ دی بنیا پردا وچي بابن اعن اخاك ظالما ومظلوما د خپل ظالم ورور دا مدد کوه د مظلوم ورور دا مدد کوه په جواب باندې خطوس د سلاګي چې ظالم سره بسنګي مدد کوي ظالم سره انده مدد د ظلم نه لوس ونی سکنه د تو هغه سره خېګړه وکړه لزکه کته ته نه ونی ولا کنه نور ظلم وکولو ګناه کې بډوب شو دي خدا سي مثال دا چې سړی غلطه کوي تیر چینو غلط نه خلاص کې دا هغه سره خېګړه ده اوله کې در باندې هغه غوسه کیږي کنه چې ته مو چشته 400 نه پرېګا دی خو څه کله ایمان کې بیا تورسه شکریا ده کوي چې خې ته خلاص کړي کني مو بسان جام شو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شيم قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر بن انس وحميد سمعا انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما د ظالم او مظلوم دوړو ماده کو مظلوم نه خلاصا ظالم نیسا
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما د خپل ورور د مدد کو ظالمي او که مظلومي. قال یا رسول الله هغه تاسو کو هذا ننصره چلو دا خو مظلوم ده مدد یې مکو هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما د ظالم په مدد څنګه کو. قال پرنس مدد دا تاخذ فوق يديه لسونه ټینګ ونی سوته سمخته بل رافونه کی او دا ظلم بیاونه کی کني خیر بدنوي. باب نصر المظلوم د مظلوم سړي مدد کول. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع پیغمبر سمو ته دیو خبر حکم کړه دا ونهانا عن سبع او دیو خبرونه موږ منع کړیو. فذكر عيادة المريض او خبرو کې دا خبر ذکر کې سمو ته حکم کړه چې د مریض تاسو کوایو. دویم نمبر واتباع الجنائز جنازي کې صحیح مسلمان سړي جنازه کوي. وتشميت العاطس پرنجویر شي الحمدلله یلی دی غنه بعد يرحمک الله سره جواب ورکوي. ورد السلام یا ورد السلام که سلام یې کړی جواب ورکا واجب ده. ونصر المظلوم مظلوم سړي به مدد کوي. اجابت الداعي که چوته ته دعوت درکړي هغه دعوت به قبلوي. و ابرار المقسم کای سړي قسم درکړي قسم کې خانس نه کوي بلکې قسم کې بری کوي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان ټول مسلمانان دیو بل د پاره د سی لکه دغه امارت شیدا یشد بعضه بعضا دا امارت د دیوال لګیا شه یو بل سره کې مضبوطی کنه یو ایټه بل مضبوطی سیمټو سره او خاټو سره یو مسلمان بل مسلمان ته تکیه جوړیږي کله لون دی ټی کنه سمو بسا زو تلون دی نه کېږي به د کېګدو په اخر چوغا کایو مسلمانې سړي سره اتفاق نه کوم یو سره اتفاق کړو اخر کې همدا شته کایو ایټه کا غاش ولا ټول دیوالو سره غورځي کایو مسلمان حقوق شو یا خپل منځ کې اتفاق خروش ټول دیوالو سره خرابيږي. وشبك بين اصابعه غنبت پیغمبر سم به دوړو غوتی و منډلې و بلوس کی کنه ستاسو لکه څنګه دی ولوس غوتی بلکې نو بس د ډېر مضبوطی لوس نشي خلاص سوال کنه تاسو د خپل منځ کې متفق اوسئ. متفق اوسېدل نه دا معنی نه د کورونا ما بیل وای سره کې شریک بنو سه کورونا بیل کای کنه سره کې ځون ځون ته مړیونه خوري خیر دا اتفاق سره اوسېدل دا معنی د سغاټ کور دی صحیح دا خو اتفاق سره کې ساتای خبره د پاره یو سه دښمن خلاف یو سه صحیح دا کومه خبره هغه کې په ډبل شریک باندې خرچا کوي ورس مې کما کېږي خبرو کې سزه نه کوم ستې نه کې د بل وی زین کوم مدینه پاتې شي خبره. باب الانتصار دا به ته بیان دي بدلی خسته لیکي انتصار شتل شي مدد ته نشي الخا لوند سره چی لیکلي دي اي الانتقام ولدلو سیټ ته لیکل انتقام تل شي ورکونه عین لیکل سره بیا کنه عمدة الکاری من الظالم الظالم لقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله دا بیکوره خبرې په جواته بنی نه خو خیخه ایدی دا منه د سپپټه بنیا بیا خو خی سیدا خدا بعد خبرې په جواته شیا ډېری باندې لګي الا من ظلم هکه چو بنی ظلم شي هغه چغي شروع کی غانا سی خلک مو سره ظلم وکیمت انصاف ورکې مو سره زیاتای کیږي نه د شیطان خلکو تل شي. والذین اذا اصابهم البغي دا کسون چې کله دوسر زیاتای ماته سو شي هم ينتصرون دو بیا بدلا خلی. قال ابراهيم رحم الله كان يكرهون اي يستذلوا سدو خلق بدا بعد غنل سدو ذلیل و غنل شي سیدا كان يكرهون دو بدا خبره بعد غنل شي پوشي اي يستذلوا ذلیل و غنل شي سیدا ذلت وغيرها دا شون بنا برداشت کول یا کام و غنل شي سیدا فاذا قدروا خو څکاله وتتکات اصل شعفاء به خلکو ته مپیا کولی. یو سړی غریب کمزور د دې سره ظلم کیږي د لپاره بدلا وصول شي خی سړی د سره د تکات چو سره غلط ور کړی دوی مفکی د خیاخه خبره ده. باب عفو المظلوم د سکاله کله ک مظلوم د سیو کی څه مپی وکیل قوله الله تعالی د قول ده ان تبدو خیرا کته څه خیر خبره جتای د زرن او تخپوه یا پټوایو کنه او تعفو عن سوء یبادو خبرنا درگذر کوي مفکوي فإن الله كان عفوا قديرا الله مفکون کده او قدرت ولدا کته چوبني قدرت لري د سیوانه سز قدرت لري خدای ته زیات قادر ده کته مفایو کې دي کې خوشاله او سزا ک الله به سبب موف کی. وجزاء سیئه دی بدی بدل شه د سیئه بدی د مثله خو مغوره به بدی ور کوي صورت سره زیاته شو دغه نه زیاته بنه کوي.
خو که یو سړی دومره میړانه شول فمن عفا سره د دې نه بدیو سره شی د بیا یې معاف کوي و اصلحه او ممیلا ټیکه کې کومه زړه بدون وي فاجره علی الله دا خو د لوی زړه خبره ده دې اجر په الله باندې ده ان الله لا يحب الظالمین الله ظالم سره دوستي نه ساتي الى قوله الى مرد من سبیل باب دی باب کې دا خیسه ظلم و ظلمات یوم القیامه ظلم د قیامت ری سړي لپاره تیاری ګرځي تیارو شکل کې وته ښکاره کیږي سترګې به کور پرېږدي وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامه باب الاتقاء والحذر من دعوه المظلوم دیو کې خاص شو سره ظلم شو د مظلوم ده دیغه بد دعا نه ځان وساتای اجتناب کوي اتقا منه ځان ساتل حذر منه وډر شی ونه سیده چې دغه په قبل دل کې شک نه اگر چې کافر سړی سره د ظلم کړه کنه بیا دغه ول خیری قبليږي وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن کله چې معاذ یمن ته استول ډېرې خواږي خبرې وته کړي خصوصي خبره کې دا خبره او توقف قال اتق دعوه المظلوم چوب ان ظلم ونه کې کخيري د توکي دي نډر ځون وساته د سینې ست توشي ویلي فانه ليس بينه وبين الله حجاب د مظلوم سړي خیری او د الله مس کې پردي نشته لکه ار چوته سیرسي ګټ مخې ته چوکیدارونو درولي چې مرغاټ خلک دي کنه خې د مظلوم ولدا سي خیری دي کنه د لپاره په بندای نشته د لپاره ټول دروازې کولو دي چې ډایرک راسه دي نه تاسو سما کوي ډایرک خدای قبلې باب من كانت له مظلمه عند الرجل دی باب کې دا خای کوي وسړي چې په ظلم کړه دا نه فحل له هغه تعالی لکه سم معاف کړي ورغلو هل يبين مظلمته نه آیا دوی څه د سیویر شي څه خپل ظلم بیان کې کما او ته بیانوي نه هل يبين مظلمته د ظلم بو ته بیانوي کنه به بیانوي صحیح ده لکه تو یو سړی سره زیاتای دا کنه تور بنې کړه دا تو تیل سری مو ته مفي وکغه بده نه تاسو کې اخر د مفي درنه چی شي غوړي صدر بنې کړي کنه ته نه وخت له سمو ته بیان کته ته بیان کته سوله مو د سیده سی کړیو اغل څه خادور زیاتای درسه کړه هیڅ کله ته نه مو کوم کنه مو کوله به وسه طریقه و دا جوړه کیه یا بسره حسنات خې غړي وکي خو ته دا بیان کا کنه ساتو ته مو خېږي کنه ته سره مو په کې شي مو په د توکا اخر څه 4000 روپۍ درنه خوړل لست کړي نن د سی بیا وته بیانای دي کې ته بیا شرمېږي نه سره مو بنې ما خایا اوس وبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه کوم سړی بل سړی باندې ظلم کړي من عرضه عزت یو ته خراب کړي ورځي او شی ونه یو شاعر باندې په تحلله منه اليوم نن یو الول کی خا کنه فليتحلله منه اليوم نن یو ته ځون تر الول کی د کوم شاهد صحیح ده کنه ما پېونه وغړی دا من قبل ان يكون د سینې سره سیوري زرو شي قبل ان يكون لا دینار ولا درهم سازي کې به دینار درهم نه چلی صحیح ده هذه اخرت رزده کته سیدی ونه کړلو ان کان له عمل صالح کدي سړی نه کمال دي خو اخذ منه بقدر مظلمتي بیا غزي کې نه دانی کې خسل شي دي ظلم بدالي برابر وان لم تكن له حسنات کبه دي سره خي غړي نه بیا چې شکو دي اخذ من سيئات صاحبه دا شوبني دي ظلم زیاته څه کړي مغول بدی بروخستل شي په حمل عليه دي ظالم په سار بورو چول شي دي ولا تل تبر ډکې برایته قال ابو عبد الله قال اسماعيل بن ابي ويس انما سمي المقبوريه د مقبوري صاحب ته مقبوري نه ویل شي لانه كان ينزل ناحيه المقابر د مقبرو له سیډونو کې ډېر اوسېدو خاغنه قال ابو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولا لبني ليس د بنو ليس قبيله خپل غوندارشته درې ده ان مولا د آزاد کړ د غلام د سعيد بن ابي ياس نامه سعيد د سيده واسم ابي سعيد د ابو سعيد نامه شد کيسان